زمزم چار چاپیرا د بوتانو سیوری پروتو پر زمزم درست بشر تاور پیغ شروع که عربو که جم یو یتیم مولا پیدا کړ موسمی په محمد صلی الله علیه وسلم یو یتیم مولا پیدا کړ موسمی په محمد د جنت وګمی راوړي داوودی نغمې راوړي لا اله الا الله گید پکرم لا اله الا الله گید پکرم محمد رحمت العالمین محمد رحمت العالمین محمد رحمت العالمین محمد رحمت العالمین رب دی که جم ترکس بندی برابر رب دی که جم ترکس بندی برابر متقیان پکی بہتر دی دیکھی نشتا زیادہ کم متقیان پکی بہتر دی دیکھی نشتا زیادہ کم محمد الحمدللہ وکفا والسلام علی عباده المصطفى اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم کتونکو زه مدرار الله دارالفتاء والقضاء پېښور آنلاین فتوا سیسټم نه ستاسو په خدمت کې حاضر یم د معمول مطابق زمونږ لایف پروګرام دارالفتاء والقضاء پېښور نه نشر کیږي په دې پروګرام کې څومره مسلمانانو فقهي مسایل وي د هغې جوابات د قرآن او د حدیث په رڼا کې هغه وړاندې کیږي ستاسو په خدمت کې گزارش زمونږ دا پروګرام زیات نه زیات ملګرو سره کوشش وکړي چې شیر کړي ځکه په پوره دنیا کې الحمدلله مسلمانان وروڼه خویندې زموږ دا پروګرام اوري نو چې څومره ملګرو ته دا پروګرام ورسیږي هغوی په باندې عمل وکړي تاسو ته به الله رب العزت د دې جزای خیر درکړي او بل د پروګرام شیر کول ستاسو دپاره صدقه جاریه هم انشاءالله ګرځېږي دې نه علاوه په دې پروګرام کې د کمنټس په ذریعه کوم ملګري شرکت کول غواړي سوالات پوښتنې کوي نو د هغې جوابات هم ورکوو کم ملګري د وټساپ په ذریعه پوښتنې کړي دي نو د هغې جوابات هم موږ ورکوو کم ملګري کاغه دا غواړي چې زموږ جواب دی فوراً موږ ته میلو شي نو د پی ټي سی ایل په ذریعه چې کومې پوښتنې وشي نو د هغې جواب فوراً موږ چې کوم دی پروګرام کې وړاندې کوو او د هغې جواب فوراً ورکړلی کېږي د پی ټي سی ایل نمبر زموږ ځان سره ملګري نوټ کوي تاسو ته چې کوم د پروګرام ډسکرپشن دی هلته هم ښکاري او زه یې هم درته وایم زموږ د پی ټي سی ایل نمبر دی 091 52 30 330 091 5230 330 دا زموږ د پی ټي سی ایل نمبر دی دې نه علاوه بعضې مسایل داسې دي څه وظایف حضرت مفتي صاحب مخکیني پروګرامونو کې ښودلي وو ملګري بار بار هغې دپاره ټلیفونونه کوي نو د هغې په ځای تاسو زموږ د فیسبوک پیج وګورئ او یا یوټیوب چینل زموږ مفتي غلام فرید حقاني په نوم باندې زموږ افیشل یوټیوب چینل دی نو ملګري چینل سبسکرایب هم کوي او هغه چینل ته لاړ شي نو هلته به انشاءالله هغه وظایف ټول تاسو ته ملو شي زموږ دارالفتاء بعضې وسایل داسې دي چې موږ ته ضرورت و او هغه چې کوم دی څه خو پوره شول څه اوس هم پاتې دي زموږ یو شاګرد دی طالب علم دی عثمان الله دې هغې له جزای خیر ورکړي نو چونکې زموږ دارالفتاء نه فتوی هغه چې کوم دی موږ نشر کوو فتوی ورکوو نو د هغې دپاره د پرنټر ضرورت نو دا ملګري پرنټر واخیستو الله پاک دې ټولو دعا وکړي دا خو په دې باندې فتوی راوځي تحریري موږ ډېر کار پې یعنی پهله خراب اوس پې روان شو الله پاک دې دله او د ولید صاحب ته په کاروبار کې برکت واچي الله پاک دې د کور کې رحمتونه او برکتونه نازل کړي او دا د ده لپاره قیامت پورې صدقه جاریه وګرځوي چې دا پرنټر د وخت دې نه علاوه زموږ دارالفتاء ته د یو آیپیډ ضرورت هم دی که کوم ملګري آیپیډ اخیستی شي یا ټیبلټ کوم موږ ته هدیه کولی شي هغې وجه دا وي چې موږ سره اوس هم کمنټس وغیره چې کوم دی هغه موږ کتل پکار وي نو هغې دپاره یو موبایل دی هغه باندې کار کېږي نه پکې کله مسله راشي نو کوم ملګري که هغه آیپیډ یا چې کوم دی ټیبلټ زموږ دارالفتاء دپاره اخیستل غواړي نو هغې دې موږ سره رابطه وکړي زما نمبر ځان سره نوٹ کړئ 0313 9755 418 0313 9755 418 دا نمبر ځان سره نوٹ کړئ انشاءالله العزیز
تاسو ویني د دارالافتا خدمت ستاسو وړاندې دی او همدې خدمت کې هغه الحمدلله استعمالیږي نو ستاسو وړاندې دلته کې به پروت وي او دلته به موږ هم د دې پروګرام دپاره هغه استعمالو نو الله رب العزت به انشاءالله ستاسو دپاره د آخرت ذریعه وګرځوي مفتي صاحب د پروګرام باقاعده آغاز کوو په ننني پروګرام کې اولنۍ پوښتنه اوس یو ملګري د کرک نه ګلزاد صاحب ټلیفون کړی دی چې زما زوم چې کوم دی نشی دی کام وغیره نه کوي او د لور نه مې پیسې هم غواړي نو مونږ ته شریعت دې باره کې څه حکم راکړي چې څه حکم دی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد تاسو زوم چې کم دی هغه لور تنګوي هغه له نفقه نشي ورکولی نو دا حکم په فقه کې دا دی او د نشو دپاره ته لور نه پیسې هم غواړي نو فقه حکم دا کوي قرآن و حدیث چې دنه د خله غواړي خله دا معنا چې کم مهر دی هغه دی ورته معاف کړي ورده کې ودنه دی په دې بادلې کې طلاق وایي که دا په خپله باندې خله نه ورکوي د علما کرامو په قول باندې نو بیا عدالت کې په یو 2 میاشت کې به تاسو ته خله میلاو شي دا خله اخیستل تاسو دپاره جایز دي بلکې بهتر دا دی چې دا سړي نه خله والي او بل ځای کې به الله پاک وده ورکړي دعا دې کوي اللهم اجرني فی مصیبتي واخلف لي خیرا منها نو بل ځای کې به ښه واده ورکړي انشاءالله نواب زاده وایي چې قاری صاحب د بیروزګارۍ دپاره مونږ وظیفه په پیج کې وګوره پیج کې هم شته یوټیوب چینل کې شته مفتی غلام فرید حقانی په نوم باندې چینل دی بیروزګارۍ دپاره هغه وظیفه کوه انشاءالله ډېرو خلکو ته فایده رسېدلې نواب زاده وایي چې قاری صاحب دې جواب مونږ درکړو نواب زاده صاحب مخلص خټک وایي چې تویز شرعي حیثیت څه دی تویز شرعي حیثیت نشته تویز د شریعت سره څه تعلق نشته ده لکه څنګه چې صحت دپاره ته علاج کوې که هغه تویز په ذریعې کوې که دویانو په ذریعې سره کوې شریعت خو تا ته وایي چې علاج وکړه اوس که تا علاج په تویز ذریعې سره کېږي او که دویانو په ذریعې سره کېږي دا دواړه تا دپاره جایز دي البته دا علاج کمې ذرایع چې دي دا به غیر شرعي نه وي دا تویزونه به غیر شرعي نه وي او غیر شرعي طریقې دپاره بني او غیر شرعي لیکل به پکې نه وي اسد خان وایي چې لټرۍ کې ګناه شته او لټري قمار ده که نه دې کې ګناه شته اشرف الله سلام کړی وعلیکم السلام اسلام الدین وایي د عریشه څه معنا ده اوس چت بلندۍ ته وایي زاهد نور وایي چې ډېر ښه جزاک الله مفتي صاحب السلام علیکم یو کس بیمارو یو میاشت په بستر پروت هو وفات شو لمونځ فدیه څه هو قاری شفیع الله صاحب چې یو سړی بیمار شو په هغه بیمارۍ کې روغ نه شو دته یو لمحه هم صحت میلاو نه شو د لمانځه موقع ورته میلاو نه شو په هغه بیمارۍ کې دی بېهوشۍ سره لاړو نو بیا خو په ده باندې فدیه او د رمضان یا د لمنځلو نشته او که یو میاشت بیمار و کله کله به روغېدو موقع د لمانځه ورته میلاوېده نو دغه سړي باندې فدیه شته ده که وصیت یې کړی که وصیت یې نه یې کړی نو تاسو یې خپل ځان نه ورکولی شئ د یوه لمانځه فدیه یوه سرسیه ده دې سره به وتر واجب هم یوه فدیه ورکوئ که تاسو د هغه غاړه خلاصوئ الله پاک به غاړه خلاصه کړي او تاسو له به الله اجر درکړي السلام علیکم میں ایک امتی کے فرض پر آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آج کل سوشل میڈیا پر مفتی میں ندیم کو نشانہ عبرت بنایا جا رہا ہے اس کو گالیاں دی جا رہی ہے اور اس کی طرح کی علماء ہیں جن کو گالیاں دی کہ ہمیں اسلام سکھاتا ہے اور گالیاں تو یہاں تک سنا ہے کہ بتوں کو بھی جی اسامہ خان چې څوک علماء کرامو ته کنځلې کې بد رد وایي او نیت یې دا وي چې د علم په مناسبت سره د اسلام په وجه باندې څوک عالمانو ته بد رد وایي د اسلام نه خلاصېږي نو دی سړی کافرېږي تجدید نکاح او تجدید نکاح د ښځې نه هم خلاصېږي ایمان نه خلاصېږي زه بیمار یم کمران وایي چې دعا راته وکړه یا الله ټولو بیمارانو ته کمران صاحب ته ټولو بیمارانو ته شفا کامله عاجله ورکړي قاری صاحب زما کار وغیره نشته نو دې دپاره ما ارسلان احمد صاحب وظیفه ښودلې ده ووایه تا ته به انشاءالله ډېر زر الله پاک کار درکړي سلام یې کړی جنید جاني صاحب السلام علیکم چې یو ښځه کاري وي او بیا بله په
پټه وکي خیوا کړي بله په پټه باندې وکي نو حقوق یې ادا کولی شي نو جایز دي که پټه باندې کوي که ښکارا کوي بله کولی شي خو چې حقوق د ښځې ادا کولی شي رحمت الله طالب وایي چې نماز فاتحه نہیں پڑھ رہا اس کا کیا حکم سورة الفاتحه چې ځان لمونځ کوي نو بیا خو سورة الفاتحه به وایي امام به وایي صرف مقتدي دپاره دا حکم دی چې امام پسې به سورة فاتحه نه وایي هیڅ قسم قرات په امام پسې نه کوي ځکه چې دا حدیث کې مونږ نبی علیه السلام منع کړي او قرآن په ذریعه سره هم قرآن کې الله فرمایي چې کله تلاوت کېږي تاسو یې اورئ وایه ما ارشد خان وایي چې السلام علیکم مفتي صاحب چې د اودس دي وي او نوکان کټ کې چې اودس دي وي نوکان کټ کې اودس ورسره نه ماتېږي ښه نوکانو کټ کولو سره وینه د نوکانو راووتله که نه ځان دې زخمي کړی و دا وینې ماتولو په وجه د اودس ماتېږي د نوکانو کټ کولو په وجه باندې اودس نه ماتېږي یو جینۍ که چا خوښه وي او که الله نه حلال نکاح کې ګوري هغه دپاره څه وظیفه ما ښودلې ده زمونږ دا پیج لایک په دې کې وګوره که نه وظایف ما ښودلي دي دا واده دپاره هم او څوک در نفرت کوي هغې دپاره هم بېروزګارۍ دپاره هم ما ښودلي دي البته نن به تاسو ته یوه اهمه وظیفه دا ښیم چې کله ما د مدرار صاحب سوال وکړي ډېر به کسانو سوال هم کړی چې د ویښتو غورځېدو والا د ویښته کمزوري غورځېږي او یا سپینېږي بې وخته وخت دا وظیفه به درته ښیم زمونږ د ټبلیټ د کار نه دی زنه کومنټس ته وتښتي الله پاک ته رحم وکړي ما ته دعا وکړه چې الله حلال رزق نصیب کړي اظهار علی صاحب الله دې ته حلال رزق نصیب کړي الله دې ته په رزق کې برکت واشي عزیر بچا وایي چې مونږ د مور نه 14 زمن یو پلار نه یو او دا مرزي مور مو یو رور مړ ده دا مرزي مور دی چې کم رور مړ شوی په هغې کې ستاسو څه حصه نشته ښه د 20 روپۍ تاسو نه کټ کېږي چې تاسو لیکئ دلته که نه راته پیسې مفتي صاحب مختار اخري زمانه کې کم ګناه په وجه به خلک ځمکه نه نوځي قیامت علاماتو نه یو علامات دا دی چې داسې وخت به راشي چې ځنه خلک په ځمکه کې دننه نشي मेरे बेटे का नाम समाहर महमूद है क्या नाम ठीक है समाहर खुदा से محمل غو نوم دی سمانا نه لري عادل بادشاه وایي چې په نیټه چې پیسې راواخلي د دې ګناه شته جی بالکل له خو سود دی چې په نیټه راواخلي او زیاتې پیسې ورکړي دا صریح سود دی دنه مخکې چې دا پروګرام شروع کېدو صدام پېښور نه کال وکړو چې بینک نه په انسټالمنټ باندې ګاډي راواله دا سود دی او بالکل سود دی بینک نه چې په انسټالمنټ ګاډي راخلي دا سود دی آی په اجاره یا مربحه مؤجله باندې پویږي نه درکوي نو بینک نه چې څوک ګاډي راخلي په نیټه باندې دا سود دی عام برګین نه چې اخله سود کې نه راځي هغه عقد چې دی هغه بدل وي د بینک ولا عقد چې دا بالکل د سود صریح سود عقد کوي نو په لحاظه بینک نه چې ګاډي راخلي دا سود کې راځي سود په زمري کې داخل عبدالله اسلام آباد نه ویلو چې اسلامي بینک څه شی غیر اسلامي بینک څه شی زمونږ پیج باندې وګوره هغه زړه ویډیو مونږ بیا هم شیر کړی دا زمونږ پیج باندې دغه کې تفصیل ما ذکر کړی دی او زمونږ یوټیوب چینل مفتی غلام فرید حقانی په نوم باندې د پاغي کې هم د بینک اسلامي او غیر اسلامي فرق الته واضح شوی دی په 15 منټه ویډیو ده په اسانه طریقې ما وضاحت کړی نبی خان وایي چې سجدہ کې حالت میں سنا کیسے دعا سیدھے په حالت کې دعا کول شي او فرض المنځونو کې نه په نفلونو کې کول شي السلام علیکم قری صاحب زما حافظه ډیره کمزوري شوی سټډي میں نمبر زر مزغو کې نکی تصویرونه مګوره موبایل باندې د سره حافظه کمزوري کی سر باندې لاس دا فرض المون سی کوي یا قوي یو لس پیری وای ان شاء الله حافظه به مضبوطه طلاق ثلاثه په باره کې سو عبدالغفور سے طلاق ثلاثه په باره کې مونږ دا و چې طلاق ثلاثه دي درې دي نو څوک چې ورته یو وای نو ورته الله پاک درې طلاق ته یو ویلی نو نبی علی السلام ویلی نو صحابه کرام ویل کم حدیث چې دا اهل حدیث پیش کوي دا حدیث سم معنا غلطه کوي د کې احتمال د سو مناګانو دی نو هغه معنا به کوي چې د قران او د حدیث د اجماع خلاف نوي نو دوی هغه معنا کوي چې هغه د قران او حدیث او د اجماع خلاف په دې باندې خو زمونږ ویډیو مشته یوټیوب کې تفصیل سره خپل باته دلته کې مون سره ډېر وخت نه یو فتوا پرتا د اهل حدیثو
چې اعلی حدیث څوک 3 طلاقونه واچي نو دوی سره فوټو سټیټ دغه فتوا پرتا د محمد امین سنمایدو ملا صاحب امین کونړي صاحب امین کونړي صاحب یو فتوا لیکلې تحریر په شکل کې نو چې څوک ورزي هر مدرسه کې دغه کونړي صاحب دغه فتوا دا فوټو سټیټ ته وکي چې څوک ورزي دا تاسو نه کې یو طلاق دې کړه کدوا دې کړي بیان دې کړي مغلظ دې کړي او خزا دې خلوت ته کړي یا نه دې کړي حالات ملت تاسو نه کې فورن هغه دا فتوا ور کوي فوټو سټیټ نو زه به ان شاء الله کوشش کوم چې د دې په ویډیو کې هم د دې فتوی هر یو جز جواب وکم په ویډیو کې هم او تحریر کې هم او تحریر کې چې کوم بیا په نت باندې شیر کو نو تاسو هم بیا فوټو سټیټ ور نو کوي داغه هر یو جز به جواب ما کړی ان شاء الله دغه تلته کې دا کچرته ده بل ځای کې ده تاسو ته به زه خایم ان شاء الله کونړي صاحب چې کومه فتوا ده په دې باندې به ویډیو هم جوړه کسلور 15 منټه هر جز جواب به وکم به حواله او به حواله تحریر خاصه زمونږ به حواله نو دا به ان شاء الله تاسو له جواب ملاو شي السلام علیکم قاری صاحب زما دی جواب مونږ درک السلام علیکم ما ته وظیفه او خواهش ظاهری باطینی مرض میں ختم شي علی اکبر صاحب د پر سهار او مقام کل هو الله وایا سوره اخلاص سهار او مقام او لس پیره وایا ان شاء الله ظاهری او باطینی ګناون نه بده الله وساتي الله دې مونږ ټول مسلمانانو وساتي بواسیر د پر سو وظیفه ده بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء والسميع العليم سهار او مقام درې وروایا دا بواسیر د پر وظیفه ده زر وایا خجی موږ سره سوالات دي نائب الرحمن صاحب د بلونو ټلیفون کړو جی دی چې د جاب د لپاره وظیفه راته خو نو زموږ پیج وګوري هغه کې شته د حسنین خان په خبر ندم د بیروزګاری د وظیفې لپاره ټلیفون کړو نو زموږ پیج وګوري هغه کې د بیروزګاری او د نوکری جاب د لپاره مفتی صاحب تفصیلی شرطیا وظیفه ده نو ان شاء الله ګارانټي سره ده ان شاء الله کار وکي بل ملګری دی جی حضرت زیب د دیرنه دی زما سول د ماشومان نه مختلف مدونو کې جرمانی وصولومه نو اوس د دې جرمانو استعمال زموږ لپاره څنګه دی دا استعمال تاسو د پر روانه د کم مشومانو نه د جرمانه اخیستي غوله کال پس واپس ورکه د شرطیا مونږ چې وای وظیفه ګرانټي سره د الله چې ویلی یا نبی علی السلام ویلی نو په کې څه شک ته ومن اصدق من الله قیلا مونږ ځکه وای چې الله او رسول ویلی نو دا کې ګرانټي ده خامخا به دا کار کیږي چې هغه وظیفه یا دعا وای نواب زاده د لوی در ندم د بیروزګاری د پر وظیفه غوښتي نو پیج وګور ان شاء الله وظیفه به تاسو ملو شي نوید د کوارډ نه ټلیفون کړو دی چې زموږ اسلامي کورنۍ ده تاسو مونږ ته سوره فاتحه سوره بقره تلاوت ویل هغه مونږ وکړه او کور کې لګه مسری داسي چې درود شریف هم باقاعدګي سره وایو خو بچی د مور او پلار خبرو ته توجه نه ورکوي کم ځای نه خبرې کوي د کوارډ نه دی چې مونږ کوارډ نه خو تلره ک پېښور کې نو مونږ سره بلګ ملاو شوی و نو بار صورت کوارډ کې دا څه وکړه وچ څه طریقه راته وخه چې بچی د مور او پلار والدین خبرو ته توجه نه ورکوي هغه د پر وظیفه خدای ربنا هب لنا من ازواج نت کې دی وګوري هغه دی وای مور او پلار او بچی دی وای بچی د خپل ځان نه پر او مور او پلار بچو د پر بچی به ان شاء الله د فرمان بردار شي الله به سترګې پیخي ځا بل ملګری فضل الرحمن د بنیر نه دی چې دا کم خلک د نور خلکو ماشومان اخلي نو دغه د ذات د پر څه طریقه ده چې شری لحاظ سره دی د پر د بچی ساتل جایز شي د پردي وغیرہ مسلې پکې نه راځي و بچی خو ساتل شي خو چې کله غټ شي نو خامخ پرداته کوي وای پردې مسله پکې نه راځي نو داسې کار دی وکي چې کما خزا پردې الک ساتي هغه الک ته دی په رضاعت یعنی د پي دوران کې دوه کله مخ کې جی د خپل خور پي دی ورکی ها دغه بچی و بیا د خپل بچو سره بیا خود نکاح ولا مسله راځي خو کما چې د پردې ولا مسله بخل ته بیا به خوري شي جی بل ملګری دی جی مولانا محمد یاسر ډومین نه ټلیفون کړو دی یو ایزی پیسا اکاونټ هم ته کمپنی جوړي یو دی موږ خپل جوړ کو خلکو ته موږ لوډونه کو پدی باندې نو بعضی کسٹمر ته موږ 0 روپے چاته لګي نو 0 روپے چې ولولې ګونو هغه نه 0 روپے اضافي ټیکس دیلو دی د اضافي پیسې اخیستل موږ لپاره جایز دي کنه نه کم چې حکومت تعالی مقرر کړی دی هغه اخیستل شي اوس چې ته ځان خپل یو اکاونټ جوړ کې حکومت درته نه دی مقرر کړی نو د حکومت په مقدار باندې ته پیسې ته اخیستل شي د حکومت څومره درکې په دې مقدار باندې پیسې ته اخیستل شي پوه شو جی قاری شاباش صاحب شمس القمر ټاون نه ټلیفون کړی دی چې شاباش صاحب ته الله روغ صحت ورکړي دی چې د आवाज مسله ده ما ورته الله د کاروبار کې برکت واچي پراپرټي کار کوي بیا دلته لایو راشي دلته به اوري ان شاء الله سليمان درستون نه ټلیفون کړی دی د روزګار د وظیفې لپاره الله دې روزګار نصیب او بل دا دی چې د عمرې لپاره زموږ زړه کېږي د صدا سي دعا راته وکړي چې الله پاک د عمرې سبب جوړ کړي چې لاړ شو عمره د پر خو خاص وظیفه نشته خو چې ته الله نه غواړې نو الله کور دی الله د خامخ بوزي ان شاء الله قرآن کې الله فرمایي و اذا سالك عبادي عني فاني قريب بار صورت ته هر فرض المن بعد 2 رکعته نفل حاجات کوا
نو ان شاء الله چې یو ځلې قبول شي نو الله به دې بوزي. نو 2 رکعت نفل د حاجات کو پښتو کې دعا کو د حاجات د پر خپل دعا شته خو هغه وتا ته د رزینه ګرانه ده نو پښتو کې وایا الله نه وغواړه. بل ملګری د محمد دانش ذل کرک نه دی چې بي فار یو کې پیسې جمع کول څنګه دي؟ دا غوړه دعا سره لا اله الا الله رب العرش الکریم دغه دعا ده. بي فار یو کې پیسې جمع کول سود دي کنه ګټه چې پیرازي بي فار یو دی بل څه شي دی انو رخ وتختل بي فار یو مو تختل نیولې دي دا لقمان د پیښور نه ټلیفون کړو چې دعا سلامونه ویل او دی چې زم په کور کې ډیر زیات میګي راوتی دي زه په زی میګي لږ سوزي فرات وخایم. یو آیات ته سوره نمل کې وقالت نملة يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده لا يشعرون. دا و پیره وایا په سو غلام الله باندې دا ورته بهر وغورځوه امید دي چې دا میګي بهر وځي او میګي چې نه وځي وجل يم شيخه او درو باندې ختمول شي. بل یو ملګری دی عظمت الله د هنګونه ټلیفون کړو چې دی چې ټینشن باره کې مونږ تلک سوزي فرات ټینشن د پر بهترینه وظیفه دا چې مخام مخصوصا په منځ کې یا حي یا قیوم برحمتک استغیث 41 دفعه نو ټینشن به ختم شي. نو دا مخام مخصوصا په منځ کې یا حي یا قیوم برحمتک استغیث 41 یو سلوي بار وایي. د سواد نه سردار ټلیفون کړو دی چې مشوم ډیر روان دي د پر سوزي مشوم چې ورانی په دا وق کې ورته اذان کوه دوړ غوګونو کې او دا وایا چې اعوذ بکلمات الله التامه من كل شیطان وهامه ومن كل عین. سلام مفتی صاحب څنګه ماته دعا وکا راز خان صاحب الله دې ټولې مسلې حل او تعالی مونږ جواب درک. دانش تنها صاحب بي فار یو کې انویسټمنٹ کول جایز نه دي. ظفر اقبال خټک صاحب چې ټلیفون ولې ماته زر وای نه دا کمنټس دي دا جنید جان دې ټلیفون کړو دی چې دا یو کس یو خزه یو بل په پټه باندې کینو دي جواب مونږ ورکړو دې ځای نه شروع دی. دای ماں دودھ پلانے والے کے بچوں کے ساتھ نکاح کا کیا حکم ہے چې چا پیس کلی د کمې خزه نو د هغې څومره لوریانې دي هغه د دې هلکه خویندې دي که وړې دي که غټې دي هغه سره نکاح نه کي. او سلیمان خان وایي چې نکاح کې ولایت کی ترتیب مطلوب ہے اول یې پلار دی بیا یې نیکه دی داسې یعنی بیا عصبات دي په دې طریقې سره. عمران الله سلام قری صاحب زما کور کې لنجی دي زما د خزه سره دغه دعا وای ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين سر وختول ها بل یو ملګری دی چې دوی بلکې ډیر زیات ملګری داسې دعاګانې د دې د پر وظیفه غواړي چې د زنانو یا د سړو د سر وخت ډیر زیات غورځيږي نو دغه د پر مونږ ته وظیفه او خالي نو دې بار کې تاسو یې څه وظیفه لګاو خالي جی دا سه شرطیا ګرانټي سره وظیفه دا کتا سو هغه وړا شانته دا مختصر شان کاغه تاسو په شړشمو تیلو باندې وای ځکه ما طریقه درته وخایم دا مسنون دعا د حدیث نه ثابت ده 3 واره وای نو تاسو د وخته به ودرېږي ان شاء الله غورځيږي باندې مضبوط پي د برکت تاسو دنیا علاجونه او کاسه پیسې بزایا کوي دغه وظیفه په برکت سره به تاسو وخته ودرېږي سپینواله به هم نه کوي عمر نه مخکې ان شاء الله. نو بهتر ادا دي چې پاغه طریقې وای چې کومه طریقه ز درته خه دا وظیفه د سر وختو د پر صرف نه ده نور ډېر فائدې دي نور بیماری ختمي چا باندې چې دانی وي خشکی وي په ټول بدن باندې دانې راوځي یا الرجی وي د سرمنې چې کم مرض دی د سرمنې چې هر څومره مرض دی کا یو ځای کې دانای بیا خو سړی خاور راوالي پاغه به دمي او کنه ټول بدن باندې دانی وي الرجی وي د سرمنې چې کومه مسله وي یا په مخ باندې دانې وي د ختميږي نه د زنانه او د سړو د مخ باندې دانې راوځي کړي د لپاره هم دا ډېره مجربه وظیفه ده سر وختو د پر ټولو د پر هر دم دی بیل طریقه دا اغا وره چې سر وختو د پر په دم په کای نو بیا با شړشمو تیل رواله پاغه به 3 واره دغه دعا وای دعا درته خایم دا به کومنټس کې لاندې لیکلی شوی خاطا دعا کومنټس کې تاسو ورکې لاندې کنه ځکه بار بیا ټلیفون کې چې لاندې مونږ تحریر سره تر ولېګا تحریر لاندې به کومنټس کې وی زبر زیر پیش سره 3 واره به دا دعا په وای زه درته اخر کې خایم او بیا به په شرشمو تیلو باندې شپې سر غړای هر شپه غړوا په نو ان شاء الله د استعمال سره بستا سر وختو دريږي سر ولا بیماری به ختم شي سرمنه ولا مسله چې مثلا یو ځای کې دنا ده یا ډیر بدن باندې دنا ده یا الرجی ده یا په مخ باندې دانی دي نو یا خو چرته یو ټیوب ته استعمالای ټیوب یا کم یو شی په مخ استعمالای شیمپو نه ټیوب مخ باندې ټیوب کریم وغیرہ نو پاغه باندې به وای 3 ور خو ور توکای به کا شرشمو تیلو باندې دعا وای 3 ور به لګا تو وکړه لګ ور توکای او که کریم باندې وای ورته کوي او کټول بدن باندې نو بو باندې وای هغه ته ورته په وبو باندې ولهم
نو ستا دانې به او د مخ ولا د 3 ورځې د عمل وکړه ټیک ټاک پشي او سر ویښته به بالکل ودري. دغه وظیفه چې دا د مسنون وظیفه د نبی علیه السلام ښودلې ده، خو تاسو چې وایي چې اثر پکې زیات وي مونږ طرف نه اجازت تاسو غواړئ نو بیا تاسو ته مونږ وایو چې زمونږ د پیج لایک کړئ او غیر کې دا شیر هم کوي. په دې کې مونږ د پر صدقه جاریه تاسو مونږ ثواب به زیات شي کنه، صدقه جاریه به تاسو د پر مونږ د پر به ښه وظیفه دغه د لاندې کومنټس کې په تحریرن هم لیکلي بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا ليشفى سقيمنا بإذن ربنا. کدا الفاظ ته صحیح نشي ویلې 3 ورې به وای نو بیا جمعات امام صاحب ته یا قاری صاحب شي پاغو باندې د قدم کوا ان شاء الله نو ډېر فواید به تاسو ته په دې باندې حاصل شي. جزاکم الله. بل یو ملګری دی جی انس د ټلیفون کړو دی وی چې یو کس ته مونږ پیسې ورکړي دي قرض هم دی ورپسې د هغې دپاره مونږ ته وظیفه وښیه چې پیسې مونږ ته راواپس کړي. ښه چا سره چا باندې د قرض د پیسې نه درکړي توان یا چېرته تا ته میلاو شوی دی، تا ته نقصان میلاو شوی دی یا تا ته یو غم میلاو شو یا تا نه پیسې ورکې شوې یا غل و ډکو وولې دا کاروبار کې د خلک وي هر یو مصیبت چې تاله میلاو شو او ته وایې چې د دې بهتره بدله الله پاک راکړي یا به دغه شی الله درکړي یا دې نه بهتره بدله به درکړي. دې دپاره مسنون دعا ده دغه واوره ښه دا به څومره وایي 9 ورځې به وایي هر لمونځ نه پس 9 پیرې به وایي هر لمونځ نه پس 9 پیرې 9 ورځې چې ووایي تعالی به دې نه بهتره بدله الله درکړي. یعنی کم غم درته میلاو دی مصیبت درته میلاو دی کم ځای کې د واده نه دی شوي واده دې غوښتل ودې نه شو کم یو تکلیف تا ته میلاو شو پیسې در نه ورکې شوې یا سړی ورک شي موبایل ورک شي هر یو شی چې کم نقصان درته روپۍ نقصان درته ورسېدو دا ووایه تا ته به د دې بهتره بدله میلویږي او دا پلاس په میلویږي او خلکو ته میلاو شوې ده. د دې یو وړې 2 واقعې بیانوم. مسعود اظهر صاحب فرمایي چې ما دغه وظیفه واورېدله حدیث کې. مسعود اظهر صاحب څه دی جیش محمد نو وایي چې ما دا وظیفه ازمیلو دپاره وایي چې چېرته څه منه ورک شي یا څه نقصان میلاو شي چې زه یې وازمه وایي چې اترو ولا وړه شیشه سي دا منه وغورځه فرش کې ماته شوه مدرسې کې چې کله ما وویل چې دا دعا مې وویله چې ما وویله نو چې کله زه کلاس نه بهر راوتله بهر یو کس ولاړو چې مسعود اظهر صاحب څوک دی خلکو ورته چې دا دی وایي چې دا ما کېنه فلانکي سړي تا دپاره د عطر رالیږلي 9 عطر وو دومره وړې نو یو تبلیغي ملګری و هغه وایي چې ما نه چپل ورک شول نو زه دکان طرف ته خپې ایبلې روان شو نو دا دعا مې وویله چې دکاندار راته ووایي چې دا چپل نوي واله او پیسې رانه نه اخیستې په دې باندې مونږ ډېر ازمیښت کړی دی ډېرې فایدې پکې خملی شي. او نبي علیه السلام په وخت کې ام سلمه رضی الله تعالی عنها دا ازمیلی ام سلمه رضی الله تعالی عنها چې کله خاوند مړ شو نو هغه دې ورسره ډېره مینه وه نو نبي علیه السلام ورته دا دعا وښودله نو دې بدلې نه خواسته ویله نبي علیه السلام حکم وی چې د دې نعم البدل خو ماته نشي میلاوېدی ما ډېر ښکلی ښایسته ښه خاوند و چې څو ورځې دا دعا وویله نبي علیه السلام ورسره واده وکړو 6 ورځو کې دننه نو د ډېرې فواید دي دا دعا هم زده کړئ څومره به یې وایه 9 ورځې یې وایه 9 پیرې یې وایه هر لمونځ پس دغه دعا وایه الفاظ یې صحیح وایه د دې هم الفاظ چې دا به کومنټس کې لاندې تحریر ته په شکل کې څه کوي ورسره ولګئ اللهم اجرني فی مصیبتي واخلف لي خیر منها. جی جزاکم الله. موږ سره نور ډېر ملګري نبی خان ملګری دی پوښتنه کوي چې سورې فاتحې نه بعد ټیک شو نبی خان وایي چې د سورې فاتحې نه بعد بسم الله ویل دا څنګه دي؟ سورة الفاتحې نه بعد بسم الله ویل شي جایز دي خو رغلی نه ده کوي ته ګناه پکې نشته. لږ اوبه راکړه. جی 9755 او سوره فاتحه نه بعد بسم الله ویل شي خو سوره فاتحه نه مخکې بسم الله ویل واجب دي ښه ضروري دي اول 2 رکعتونو. حاجی دا شمین خان وی چې د بواسیر وظیفه نو دا ابتدا د قبض او د غول دوړه مو خو بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيئا في تاسو ته ان شاء الله ډیر زر یو داسې وظیفه خو هم چې حدیث نه ثابت ده چې و ورځ کې بدننه چې بیمار مری خو مر نه نشه بچ و ورځ کې دننه د بهر بیماری نه شفا ورکړي دا ورستو ورته خو ان شاء الله. کمه وظایف چې یا دعاګانې قرآن کې الله خودلی چې دا تاسو وایي نو بعض خلک په کومنټس کې ولیکي دا شرک دی نو تاسو په عقل باندې زه شیطان لکه بول کړی دي چې الله وایي چې دغه وظیفه وایي نو د کې شرک شي دی. نبی علیه السلام ویلي مونږ پیج نه هغه وظایف ذکر کوو چې قرآن او حدیث کې دي مسنون دي خلکو ازمیلي خم دي ښه ځکه وایي چې ګرانټۍ سره دي ښه
نو خو تاسو په ذهن کې به چې څه مسله چې تاسو وایئ چې دا شرک دی چې د دعا مه وایه شرک دی تاج محمد خصوصي دعا کې تاسو د دعا کوو چې الله د ټولې مسلې حل کړي قرۃ العین وی پګړې شریعه سے مستحب دی پګړې استعمال ثواب دی پکې کسو کې نه وای ګناګاریږي نه خو ثواب نه محروم کیږي مفتی صاحب د محمد یورپ نه قاری نام الله وی چې پنځپریانو پسې مستقل موسیږي نه مستقل موس خونه کې کله کله موس پسې کوا موس پسې مکروه دی محمد یورپ نه ټلیفون کړی دی وی زما 15 شپږ کال شو چې یورپ لراغله ما کاغذونه مراله نه ملاويږي څه کاروبار کو کاروبار ټول خرابېږي هغه د پرما وظیفه خدای زمونږ پیج دی وګوري یوټیوب چینل دی وګوري کاغذونو مسله یا سوره یاسین ولا آیات ور سره ملوي هغه وظیفه دی وای ډېر ضربه حل شي د مسله ان شاء الله الله دې د مسله حل کی مونږ دوه لقمان پېښور نه ټلیفون کړی هغه وی زمون کور کې لکه رور لمزنه خزه کړی دی هغه کور کې ډېر لانجی کوي ډېر لانجی کوي بلکتا چا واس اس کی جزنه 9755 خزه چې لنجی کوي کنه خوون بده هغه دعا وای چې ما ذکر کړی چې خزه خوون په منځ کې لنجاوي ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما دا وظایف چې کم ما ذکر کړی ته لیدلی پیج کې هغه ته ټلیفون باندې وای چې دا په پیج کې شته او دا پروګرام نه بعد عبدالوحید مردان نه ټلیفون کړی دی هغه وی چې تاسو ټول وظایف طرف ته دغه پروګرام راوړو دا خو اپ کې مسائل اور ان کا حل فقہی مسائل او تپوس کو جی وظایف په تاسو خپل ملاو شي هغه ته پوسونه مکو چې کم سم متعلق وظایف تی هغه به تاسو ته پیج کې ملويږي تاسو اوس کومنټ کې موږ نه سوالونه ته پوس کوئ مسائل ته پوس کوئ فقہ متعلق هر یو مسله تاسو لا بیا دغه نعمت چې الله درکړي چې تاسو لاس په لاس جواب ملويږي جی عبدالوحید مردان نه ټلیفون کړی جی مالی حالات مې ډېر خراب دي کاروبار شروع کوم کاروبار مې ختم شي جی بیا به کې قرضدار هم شم دا سوال بیا ما اخله د دې جواب کوم کړی دی کنه کومنټس کې په پیج کې کاروبار ولا د ټول مسائل پکې شته څوک چې فقہی سوال را اگر اخله بیا ماته وظایف ولا مر اخله ځکه وظایف خو ما ذکر کړی دي کنه ٹھیک شو صحیح دا تحصیل لا حاصل رضی بیا ٹھیک شو جواب हाँ आजकल क्रिकेट मैच के लिए खिलाड़ी 500 रुपये लेता है दा जायज़ न दी या क्रिकेट मैच दा पर जगह पैसे रवाली बे पैग बनी रिवार्ड या دا एंट्री ورته دا जायज़ न दी دام کمار یو شکل نوید احمد وستاسو مدرسه کم ځای کې د مونږ شمس القمر کالونی رنگ روड باندې پشتخر چوک ها فارکس ټریډینګ کرنا کیسا ہے شاکر الله مروت دا طریقہ کار دا دیم غلط تی جائز نه دی بال کے مسئلے کا حل دی جواب میں در کا تیسے پنجپیر یہ مستقل منسی دا دے عقیدہ اکبر لگا وضاحت کا پنجپریانو عقیدہ دا پنجپریانو تپوسو کستا سو عقیدہ دا او علماء کرامو چې دا دوی پسې المون مکرولی کړي دا حیات النبی نه منکر دی په دې وجه باندې او لیکن په کیفیت دوی په فرق دا کوي چې دوی وایي چې په عالم برزخ کې ژوند دی او مونږ وایو چې نه په قبر کې هم ژوند دی ښه دغه فرق دی پکې جی جی ها او عقایدو کې خو تعویل کیږي د دوی په عقایدو کې د پنځپریانو ټیک شو یو خبره پکې ډیره زهريلا دی چې هغه زما خو نه ده چې دوی هر چا کسو نه کس باندې د کفر فتوی لګي ښه اوس ډېر پنځپریانو ماته په کومنټس کې لیکلي چې هغه وظایف چې قرآن کې ذکر دی مونږ خلکو ته نو دا شرک دی جواب ذکر کیږي او شرک په معنا او په مطلب نه پويږي خو شرک ته وظایف ویل یا دعا کول لا شرک دی نو دا خبره ده دوی غلطه دا دارنګ اهل حدیث دي اهل حدیث چې کم دی هغه کې د خوارج علامات شته یو خطوله وظیفه مونږ خو د لبنوي طالب سے جی صالح پکور کې محمود خان صاحب پرنده ساته جایز دي چې تو مرغان ساته او خوراک ورکای او قید نه ساته خاصادي ساته پکور کې دنه دا جایز دي قاری صاحب تاسو ته دا دعاګانو درخواست ندان یوسفزی صاحب الله دې ټول مسلې حل کړي زړه مرادونه د الله پورا کی ندان سے یو مدرسه د حافظ امیر الله وی چې هغه سامان ابند ده هغه مدرسې سامان بل مدرسې کې استعمالول شي بالکل دا وقف سيزونه دي یو مدرسه بند ده هغه ټول سامان راواله بل مدرسې لا ورکا جایز دي انور علی انور صاحب وی چې السلام علیکم الله خوش رکھے لمبی عمر دے الله دې تا مشکلات حل کی زړه مرادونه دې الله پورا کی وقار احمد صاحب وی چې بے عورت قائدت کے دوران گھر سے نکلنے کی حکمت کیا وی چې دا خزه چې خوان مرشي نو د عیدت د کور نه بهر بنو وزید کې څه علت ته د عیدت تر اول چې کنه سوق مناول
دا په ښځه باندې لازم دي ځکه چې دا یو نعمت نه محرومه شوه که نه غټ نعمت نه محرومه شوه. دارنګې طلاق عدت دی طلاق ته چې ښځې ته ورکړو نو دا یوه نعمت نه محرومه شوه. یو پکې دا دی څوک منو او بل لا دی پکې د عدت تېرولو کې چې رحم چې کومه مشوم دی هغې پته ولګي ښه خو غټه خبره څوک منول دي الحداد ورته په عربی کې وي په دې باندې پورا بابونه شمی وګوره ښه. صاحب دا ظفر اقبال چارات نه ټلیفون کړی دی مخکې ما سوال وکړو چې دغه ما یو زنانه سره پیس کلی که نه جي وایي صحیح شو دغه جینۍ خو ما سره نکاح نه کېږي خو زما د رونو بچو سره د دې د نورو خویندو نکاح کېږي که نه کېږي چې کومه جینۍ ستا مور نه پیس کلي هغې سره خو ستاسو یو هم نکاح نه کېږي د جینۍ نور رونو خویندې یا خو پی نه دي څکلي چې نه یې څکلي هغو سره کېږي. نعمان خان وایي چې اتفاق دپاره وظیفه ما ښودلې ده ښه ښځې خاوند په منځ کې یا ماشومانو اولاد په منځ کې اتفاق دپاره په وظیفه شته نه په د پیش کې وګوره مفتی صاحب بال गिरने का दे वजीफ़ा मंगाओ खुदा हमल के दौरान तलाक होता है बिल्कुल कीगी सर इद्दत ये दाद शे वज़ा हमल वशी नूरा तलाक कीगी हमल पर दौरान हैदर मीडिया पेशावर नवाई शे फजल गफूर जवाब बारे के सवाल जवाब राका हैदर मीडिया पेशावर द दे जवाब मंग 13 हफ्ते के कड़े दे پکار داو چې هغه جواب ته کټ کړی و زمونږ پیج نه او نشر کړی دی اوس بیا درته جواب کوم چې خوبونه باندې مؤاخذه نشته چې خوب دی هر غلط خوب دی ولید الله دې پینیسی نه حتی که په خوب کې دننه څوک مور سره زناو کی په خوب کې دننه نو دته ګناه پې نشته ځکه چې د اختیار نه لري په خوب کې. خو البته حدیث کې چې راغلی دي چې کم خوبونه ښه خوبونه دي هغه به هم هر کس و نه کس ته نه بیانوي ښه سړي ته به بیان کړي چې ښه تعبیر یې درکړي ښه خوبونه او چې کم بد خوبونه دي غلط خوبونه دي نو هغه به چاته ښه سړي ته او بد هیچا ته به نه بیانوي په جلسو کې خو به بالکل نه بیانوي او هغه به هیر کې هغه متعلق راغلی حدیث کې چې یو طرف ته به وتو کې بل طرف ته به وتو کې او د خوب به د هیر کې او صدقه به وکړي چې د خوب شر نه دی الله وساتي. نو خوبونو متعلق قاعده او کلیه حدیثو کې دا بیان ده چې کم ښه خوبونه دي هغه ښه سړیو ته بیانوه چې هغې تعبیر غلط خوب چې دی هغه په منبر یا هر وخت هېڅکله بیانولی نه شي دا جایز نه دي بلکې هېروه چې داسې خوب ووینې چې په هغې کې هغه ښه خوب نه وي ښه تعبیر یې نه و نو هغه بیا ما بیانوه داسې خوبونه. نو دا قاعده او کلیه اصول دي مونږ ته قرآن پاک او حدیثو ذکر کړي. نور په خوبونو کې چې هر څه غلط شی ووینې مؤاخذه پې نشته پکړ پې نشته ده. السلام علیکم کني تاسو که پکړ پې وې په مؤاخذه پې وه نو پنجپیریانو مشر چې دی داسې عجیبه عجیبه خوبونه هغه دپاره جایز نه و د هغه پخپله بیان کړي دي او د هغه مفتیانو بیان کړي دي چې دی ناس و چې نبي علیه الصلاة والسلام ته ووایي چې ما ته جومات راکړه ده ورته چې نه قطعا دا کار دا نه کوم نو دا خوب غلط و که ده لیدلی دلته په کار نه و چې په منبر یې بیانو د غلطه معنا ووځي معنا یې دا راوځي چې نبي علیه السلام مخالفت پکې راځي نو داسې خوبونه په منبر بیانوله جایز نه دي. عرفان بشر سے مفتی صاحب محترم تاسو د وظیفې اجازت ورکوئ په شرط جی بالکل مونږه خپل اجازت خو قرآن او حدیث کې شته خو زمونږ طرف نه برکت لپاره اجازت اخلي نو مونږه شیر کولو په نیت ځکه کوو په دې کې مونږ ته پیسې نه ملوي دا ملويږي چې زمونږه ثواب زیات شي چې څومره زیات شیر کې نو مونږ ته صدقه جاریه زیاته ده ثواب زمونږه زیاتی نو مونږ سره ثواب په زیاتولو کې تاسو کوشش کوئ نو مونږ به وظایفو کې تاسو ته اجازت درکوو څنګه اختر محمد وچ خاص دعا وکړه الله دې زړه مرادونه پورا کړي. عرفات بشیر صاحب وي محمد خالد وایي چې فرض المنځ کې دعا کولی شو فرض المنځ کې هم دعا کولی چې ځان ته یې کوې خو هغه عربي دعاګانې کوه قرآن او حدیث نه چې نقل موسی وایي چې چا پیسې خرامې وي هغه دعوت قبلولی شي نه حرامو پیسې دعوتونه مه خوره حلال خوره کور کې دال خوره خو حرامه تویز مټکا اچولی شي بالکل اچولی شي رشته ولا وظیفه شته لاندې وګوره وظایف چې څومره دي مونږ په هغه کې ذکر کړي دي د الله بندګانو په دا پیج کې شته یوټیوب چینل باندې شته سوال کوه فقهي سوال کوه حمل کې دوران طلاق ہوتا ہے جواب مدر کچ کیږي لټري حرامه ده قمار دې پکې زمون پیج اوري کنه زمون پیج اوري تاسو اوس پیج ګوري
ټیک شو تاسو زموږ په پروګرام کې وګورئ ځکه مفتي صاحب ورکړی سهون چې چانه سوره فاتحه پاتې شوه او صورت یې ووې نو سجده سهو سره بالمونځ صحیح سجده سهو دې وکړي که سجده سهو یې نه وکړو نو لمونځ به دوباره کوي خیر دی زه خو دارالافتا کې هم څو خبرې کوم دا ټکټونه خرڅول جایز نه دي دا لټرۍ ټکټونه ها عبدالله صدام الحق وایي چې اهل حدیث جمعې خطبه په پښتو کې وایي نه لمونځ یې نه کړي واجبه ده په عربۍ کې به وایي څنګه څنګه څه وایي ته مختار تا ته مونږ خصوصي دعا کوو چې الله دې زړه مرادونه پوره بارې ما ګورو عبدالله ګورو نو دارالافتا کې ما ها او دارالافتا کې سینه بند سینه دې بند هغه پر وظیفه قران کې شته رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي حافظ رحمان شاه وایي چې واده په څومره وخت کې پکار دی بلوغ نه بعد چې صحت ته برابر وي او نانو نفقه ورکول شي سکنا ورکول شي خپل خزه ته نو بیا واده پکار دی چې وایي کې او چې بیماری در کې نه وي مالی تور ټیک وي او روحاني تور باندې ټیکی برابر وي حقوق ادا کول شي نو واده تعالی پکار دی چې ځنه خلک چې نانو نفقه او سکنا نشي ورکول یا سه ذهني تور باندې یا بدني تور باندې ټیک نه دي حق نشي ادا کول نو غلا واده نه دی پکار زیات نه زیات روزي د ساتي چې الله پاکي نفس کنټرول مفتی صاحب شوکت خان باجوړ نو ټلیفون کړی هغه واده مې کړی دی خو بیا هم خوب کې غنم ګورم او ودونه پکې ګورم غنم چې ګورې دنه مراد خو اولاد دې نیک اولاد به الله او ودونه پکې ګورم خوشحالي به الله کور ته دروي قسم در چا په غاښ باندې درد دی او کچا په سر باندې درد دی که ګردو باندې درد دی بدن په کم ځای باندې چې درد راځي یا درد پیراغي نو دا مسنون دعا درته خایم دا مسنون دعا وایا و پیره نو دا درد به بالکل ختم شي دا وظیفه چې کم د مسنون وظیفه د نبی علی السلام خدلی دا هر قسم درد جدا په غضب باندې ځای کېدا درې وره وای چې بسم الله الرحمن الرحیم و پیره وای چې اعوذ بعزت الله وقدرته من شر ما اجد واحاذر نو هغه په دې باندې چوف کا نو دا درد به بالکل ختم شي وظایف چې څومره دي زمونږ پیج نه شیر کی اجازه ته پر شرط دا چې تاسو زمونږ پیج لایک او شیر کړئ نو تاسو وظایف کې وو دم کې به ان شاء الله اثرات الله پاک زیاتې مونږ دعا کوو بل ملګری چې اکبر زاده د ملیشیا نه ټلیفون کړی دی دوی زموږ یو ماشوم پیدا شوی دی ولس رضوی شو هسپتال کې داخل دی ډاکټرانو وی چې د پړپوس هغه چې کوم د کار نه کینو هغه د پر لکس دعا وکي او وظیفه مراته وخایم الله پاک ته روح صحت ورکړي نو سوره یاسین و پیره او بوبنه دم کوي وری کې امید دي چې الله به خک جی صالح د کوارډ نه ټلیفون کړی دی چې آیا د فرض منځونو په منځ کې د سجدو په منځ کې یا د رکوع کې چې کم دی یا په قاعده جواب مونږ ورکو والدینو د فرض دعا کولې شو جواب مونږ ور ځان چې لمونځ کوي کنه په فرضو کې نه په نفلو کې کوه حاجی ٹھیک شو بل ملګری د لقمان د پیښور دی کیستونو باندې موټر سایکل او موبایل اخیستل څنګه دي کیستونو باندې دکاندار نه اخیستل شي او موبایل هم اخیستل شي په کیستونو جایز دي احسان الله د ملاکن نه مسله را لګل لګدا سوګدا غونته دی دی زنانه ته طلاق وشولو عدت دوران کې رشتہ راغه نکاح نه کی خوسره درشتي خبره ورسره وکړه دا مکروه دي او قران مخالفت ته خو لیکن کوی کړلا بس رشتہ د ورستو بیا کیږي و دی وی چې بلا مسله پکې دا دی چې د لکور ولا تندیده نو وی چې نیټه اوس نه مقرره و نشته خو نه کو نیټه نه دا نیټه مقرره ول خو د واده نصیب زر ولا دا جی انور علي ملیشیا نه عدت متعلق جواب اونګه درک انور علي ملیشیا نه ټلیفون کړی دی ویجی دلته د آزادۍ ورځ چې کوم د ملیشیا هغه 31 اگست وی کنه وی دا سیمیز کی دی هغه باندې فروټ او بسکټ هر سکی دی هغه نه پسو لبیا د اندوانو غونډي پوجا کوي او بیا خوراک مو مسلمانانو لپاره کې دا خوراک موږ لپاره جایز دی دا جایز نه چې پوجا په وشي کنه نو عبادت په وشي په غیر مذهبانو دا خوراک تاسو لپاره جایز نه مفتی صاحب بینک پیسې رک نه کوي صاحب بینک کې پیسې کې نستل کې دې په کا اگر چې ته سود نه پکای دوی په سود کوي نو دا ګناه کې تعاون دی دا حرام دی الله پاک ته زمونږه اعمال درست کی الله زمونږه اوریدونکو چې څومره دی الله دې زړه مرادونه پورا کی یا الله بیمارانو ته شفا کامل عاجل نصیب معذورتیا ختم کی یا الله چا ودونه نشته پزړه پورې ودونه نصیب چا اولاد نشته نرینا اولاد نصیب کی کاروبار نشته کاروبار نصیب یا الله زمونږ ملک حالات درست کی یا الله زمونږه معاش دا درست کی مضبوط کی او یا الله د افغانستان معاش درست کی طالبانو امداد او فرمی د مسلمانانو امداد او فرمی یا الله زمونږه سره څومره ورونه دي خويندې دي کم ځای کې د خپل وطن کې ثواب او خپل وطن ته سلام او غنیمت
راولې بهر ملکونو کې او یا الله زړه مرادونه پورا کړي یا الله زمونږ علما کرامو طلبه کرامو دعوت تبلیغ ملګرو ټولو یا الله امداد او نصرت وفرمي مجاهدینو امداد او نصرت وفرمي الله افغانستان مسلمانانو امداد او نصرت یا الله افغانستان مسلمانانو ته دنیوي او اخروی ټولو ترقی نصیب کړي یا الله مونږ ټولو ته دنیا آخرت ترقی نصیب صلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و